السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه حبیب الله ډي ام سي یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې دا وخت د چمرز حاضر یم. تاسو وینئ دا وخت زما سره دا خلک په خیمه کې موجود دي. دا خلک پښتانه دي د لکي مروت او د بنو دي. دوی دلته په دې وجه راځي چې د دوی په علاقو کې ډېره زیاته ګرمي ده، ځکه دوی د هغه ځای څخه بچیان او خپل کورونه د خیمو په شکل باندې چمن ته رامنتقله کړي. دلته دوی څه عمر تېروي، څنګه ژوند تېروي، دا بیا د دوی څه پوښتنه وکړو. که ستا خپل نوم ماته ووایه. معلم خان. معلم خان، دا راته ووایه چې تاسو ولې دغه ځای سره راځئ او تاسو د کوم علاقې یاست؟ دلته مو وخت څنګه تېرېږي؟ ګرمي نه راځي، زموږ علاقه خو ډېره ګرمه ده، خوریت علاقه ده، سږه ده ټوله. ستاسو کومه علاقه ده؟ لکي مروت، بنو، نورنګ دغه علاقه ده موږ که نه. ټوله شناختي کارت دغې علاقې ده. وستوګه ملته ده، خو د ګرمي نه منډې راوویله، بلوچستان ته رایې دا چمن ته دا هوا یې صحیح ده. دا خلک ښه خلک دي، موږ سره ګزاره کوي، اوبه راکوي، غمدردي سره کوي. د دې تاسو ته د شپې د خوا لا د ورځې د خوا څه مشکل خو نشته؟ نه، ډېر شکر ده، ډېر ښه ارام ده، ډېر ښه امن ده، ډېر خوشحالي. تاسو د دې څه عمر تېروئ؟ دلته به موږ تقریبا خو دا میاشت کېدای شي تېره کړو، دا ګرمه میاشت ده، بیا به داسې سوکه خپل علاقې ته وځو. تاسو هر کال په ګرمۍ کې څو میاشتې راځئ؟ یاره موږ تقریبا د هغې علاقې غنمان ختم شي، تقریبا د لکي مروت د هغې علاقې غنم ختم شي، ګرمي ولګېږي، کله په ژوب پراته وي، کله په بچراغې، کله په غریبان دي، الله مسافر یو. تاسو پورو تاسو د بنو یا لکي مروت څخه وځئ، تاسو کشلاخ ته هم ځئ، چمن ته هم ځئ، نور علاقو ته هم ځئ. په ټولو کې تاسو کومه علاقه خوښه ده؟ یاره موږ ته دا ټول ښه سترګې پښتانه دي، ټوله دنیا ښه ده، صحیح مخلوق ده، ماشاءالله مخلوق روغ مخلوق ده، ټول اصلځای قوم ده که نه؟ دلته ټول اصلځای قوم ده، اصلځای قوم دلته ګزاره کوي. دلته تاسو په دې سارا باندې پراته یاست، اوبه د کوم ځای راوړئ؟ اوبه د کاریز راوړو. تاسو کاریز نه چې کومه ده نه ښه خلک دي ورکوي. ښه په اوبه باندې خو څه مشکل څوک نه نه. نو د دې بیا تاسو خپل موټران یو زرنج شی لرئ؟ کله وارې په کرایه ونځو، کله وا دلته یوه ستا موږ وله خپلو کې ده که نه، یوه اوبه ته دوره موندلې ده، اوبه پکې راوړو، ښه یخې اوبه د دې کوم پخلاو کوئ، دیګ وي پخوي، هغه به څه کوئ؟ یا شوګان وي یا د دې چې کوم دغه په مځکه باندې بوټي لګېدلي دي، دغه بوټي څه شی کوئ؟ په دا باندې کار نه بیخي ډېر واړه دي، دا واړه دي، بوټي واړه دي، کنې بیا وخت به تېرېږي، ولې نه؟ خو کله وار داسې لاړ شو غره خوا ته، بیا بوټي پیدا، بیا بوټي لرګي مرګي سره. نو تاسو تقریبا څو کوره راځئ دغه ځای څخه؟ دغه تقریبا اوسې داسې لس اته کوره یو. دا ټول د بونو دي که د لکي مروت؟ دا ټول د لکي مروت د یوې ضلعې دي. ښه، ټول د یوې ضلعې دي. د یوې اصل مسرای رنګ ده که نه؟ هلته به بیا خپل کورونه شته؟ شته، داسې کورونه مو بلکل شته، د خپلوانو مو شته. داسې کورونه دي که نه چې موږ د ژمي کې استوګه پکې کوو. ژمي چې پکې ژمي کې استوګه. د دې د ورځې بیا تاسو څه کار کوئ؟ دا به دا ښځینه غریبانې چې کومه ده، دا د بنګړي ښه، زنانې بنګړي خرڅوي او تاسو نارینه څه کوئ؟ نارینه کله وار بیا لاړ شي، دا بازار کې سپېلني ودودوي، او څوک اوبو ته لاړ شي، څوک سودا ته لاړ شي، شغل مزدار شغل ده، ماشاءالله خوشحاله یاست؟ ماشاءالله ډېر خوشحاله یو. دا خلک د لکي مروت دي، پښتانه دي، نو دوی وایي چې موږ په ګرمۍ کې کله زیارت ته ولاړ شو، کله کشلاخ ته، خو زیات کار چې دي چمن ته راځو، ځکه د چمن ښه خلک دي، هغه زموږ سره تعاون هم کوي، زموږ سره ښه هم کوي، بد نه راسره کوي. نو د دې دوی خپلې خیمې ولګوي. د دې دا وخت دلته زه ناست یم، نو ډېره ښه هوا چلېږي، سړی دلته نه د پنکې ضرورت شته نه د کولر ضرورت شته. نو د شپې به هوا څنګه وي؟ یاره ښه ټیټ ښکلې هوا وي، ماشاءالله ښکلې هوا وي، داسې یخه هوا وي. پنکه یې چېټې نه دي لګولې؟ هېڅ هېڅ ضرورت نشته؟ نه، هېڅ شي ضرورت ډېره مننه.